موږ نه عمران خان نه انصاف غواړو. زما پلار یې ووژه، ترونه یې مړه ووژله، او اوس پولیس راوستي نو د بنګلې د هغې چاپېر ودرولي دي چې د بنګلې حفاظت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، بل تاسو بخیر خیریت سره. کتونکو 3 ورځې مخکې چې کوم واقعه په عمرزو علي جان کلي کې مخې ته راغلی و، په کوم کې چې 3 وروڼه چې دي نو هغه د یو کس وژلي وو په خپله بنګله کې. هغه 3 وروڼه په هغې کې یو اف سی سپرنټنډنټ و، بل چې پولیس اهلکار و، بل چې دی هغه خپل کاروبار کو. 3 واړه وروڼه چې دي نو د هغې تاسو ته فیملي ښیم او بلکې هغه ماشومان درته ښیم کوم چې ډېر خطره ماشومان دي. زه دلته ملګري ناست دوی سره به خبرې اترې کوو. دغه ماشومان د پکې دا ماشومان دي خطر ماشومان دي، دا پاتې شوي دي او دې کې ډېر عجیبه شانتې سچویشن دی ماشومې سره چې کوم تاسو کتی شئ د ماشومې دا ظلم سره دې سره شوی دی، یا دغه نه علاوه چې دي نو نور ماشومان سره چې کوم ظلم شوی دی. د دې ظلم باره کې چې دین موږ کوشش وکړو بار په ټي ویګانو باندې په مختلف طریقې سره موږ هغه د دې اغواز چت کې تقریبا 8 ځله خو زما په دې بیپرو شو غشانته جوابې داسې مختلفو. خو چې کله بیا پولیس سره کېناستو، پولیس خبره مورد د ډي پی او چې کوم موقف و، ډي پی او دغه خبره کوي نن چې کوم موقف مخې ته راغلی دی چې یاره کوم نادر نومې کس دی چې دا کار کړی دی نو هغه ملیشیا ته د شپې 3 بجې تللی دی. بل دې کې چې کوم ناصر جمال دی نو هغه افغانستان ته تللی دی، او چې کوم پیر محمد دی نو هغه تخبې اوسېدونکی دی، هغه باندې مختلف ځایونو کې چاپې وخو او موږ چې دی نو د هغوی کور قبضه کړی دی، هغې کې چوکۍ جوړه کړې ده. دلته به دې کسانو نه تپوس کوو چې آیا داسې شوي دي که نه دي شوي. تاسو راته ووایه دلته څنګه ډي پي او نن کومه خبره کوله د خصوصي د چوکۍ حوالې سره چې دوی کور موږ قبضه کړی دی او چوکۍ هم جوړه کړې ده، نو آیا داسې ده؟ او بالکل همدغه شان ده. هغوی د خپل سکواډ رالېږلی دی او هلته هغوی خپل پولیس دغه کړي دي او د هغوی ده خو لکه دا صرف او صرف زه به دا وایم چې دا د هغوی حفاظت کوي، دا د هغه د بنګلې حفاظت کوي. زموږ ته خو د دې څه دغه نشته دی جي، دا ماشومان دي، دا واړه دي، دا زنانه دي، دا به څه کوي؟ دوی د سکیورټي دپاره خو څه انتظام نشته. که دغه پولیس او دغې نه ماله څه دغه نشته جي. تاسو له پولیسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ راغلي دلته تاسو سره ناست دي، سکیورټي درکړې ده؟ نو اوسه پورې خو موږ ته هېڅ سکیورټي نه ده میلاو شوې. بس همدغې راته چې په دغې بنګله کې به ناست دي او ستاسو خیال به ساتي. نو دا خو په سترګو پټۍ کې ښودل دي چې دغه ته به ناست یو زما دغه به کوي، نو دا خو ډېره ناجایزه خبره ده. د دې ماشومان چې کوم دي دا ټول د همدغوی بچي دي؟ او دا ټول د هغوی بچي دي. دا ماشومه چې ده دا د سجاد نوم دی. ښه سجاد. دوی ستا نوم څه دی؟ ښکلا. ښکلا نوم دی. او دا راته ووایه دلته چې کوم تاسو خپل بابا او دا ماشومان چې دي نه خو وګوره کتر ماشوم دا ستاسو دی؟ دا مې تره لور ده. تره لور دی دا؟ څه وایي حکومت ته څه وایي ته؟ حکومت ته موږ نه عمران خان نه انصاف غواړو. زما پلار یې ووژه، ترونه یې مړه ووژله، او اوس پولیس راوستي نو د بنګلې د هغې چاپېر ودرولي دي چې د بنګلې حفاظت کوي، چې بنګلې ته څوک ونه وایي. کوم دلته پولیس والا دي هغوی وایي چې یاره موږ خو دوی له پولیس ورکړی دی. نو تاسو له پولیس دلته راغلي دي؟ راغلي د بار ناست دي. خانانو سره راځي خپل دلته موږ سره دغه ورور دی، تاسو خو دې ورور سره مو خبرې کوم. څه وایي تاسو څنګه چې دا خبره کېږي نو آیا داسې ده؟ سر دا دروغ دي. هغوی چوکۍ جوړه کړې ده خو صرف د خان بنګله پې ساتي، زموږ د حفاظت دپاره نه ده. بله دا ده چې پرونه ډي پي او صاحب بیان ورکړه چې یاره ما سپیشل ټیم جوړ کړو او زه به دا دغه نیسم او دا به زه سخته سزا به وله ورکوم. نن یې بیان ورکړی په خپله باندې چې هغه ملیشیا ته لاړی، یو کابل ته لاړلی، یو دلته کې یو ځای بل ځای ګرځي او موږ چاپې وهو. هېڅ قسمه چاپې نه ده والې، بلکې هم د پولیس والا وینا ده چې کومه وسله دوی دې ځای نه اوچته کړې ده هغې هم بدله کړې ده. هغه وسله نه ده چې کوم باندې دوی فایرنګ کړی دی، کوم د هغې پې کړی دی او صرف د خانانو حفاظت کوي. د دوی راځي خو د خانانو سره په پکمارۍ کې راشي چې خانانو ته څوک څه ونه وایي او واپس لاړ شي. پولیس صرف خپله بنګله پې ساتي جي. بله دا ده چې په اف آی آر کې هغوی صرف 302 دغه لګولې ده
نه پکې 780 لګېدلې ده نه پکې بله دفعه لګېدلې صرف د غریب دپاره دا قانون دی چې هغه به لږ شانته کې جرم وکړي د هغه لپاره بیا ټولې دفعات موجودي او د چرګانو غونته کې دا حلال که داسې څوک چرګان هم نه حلالېږي چې لکه کم ظلم وشو تر دې کومه انتها وشوله بس په هغه یو دفعه ولګېدله او بس په اسان الفاظو کې ویلې چې بس هغه بل ملک ته لاړلې مطلب دا دی چې د عوامو دا سترګې زمونږ نه واوړي او د دوی دا توجه بدله شي حکومت ته څه وایي حکومت څه وکړي سر حکومت دې دا وکړي چې د دې ماشومانو به څه کېږي دا خو د دوی تعلیم دی د دوی فیوچر دی د دوی هېڅوک پاتې نه شو په کور کې دا مشر دی جی کتونکو تاسو ته ښیم دا د کور مشران دي اوس موجوده وخت کې دا د کور مشران دي اوس دا د کور مشران دي بس څه ووایو نو زوی ستاسو نوم دی دانیال حکومت ته څه وایي ته حکومت چې کوم پولیس والا دی هغوی ته تاسو څه وایې دغه کور مشران دي د کور مشران بس دغه عمرونه دي زه به څه ووایم فیصله په تاسو او چې کوم پولیس موقف ورکوي کوم پولیس خبره کوي چې یاره بهر ملک ته لاړو ملیشیا ته لاړو موږ وختي ډي پي او صاحب ته مو ویل چې یاره ټیکټ بلکې د ایرپورټ ډیپارچر یې موږ ته وښه د لرې نه یې راته وښه موږ له راکوم نه نو آیا تللی دي یا نه یې تللی دا خو به هم وروستو بیا خبرې خو که فرض که دې خلکو ته انصاف میلاو نه شو نو ما وختي ډي پي او صاحب ته هم دا خبره کوله چې بیا به د خودکش نه ګیله نه کوې چې خودکش ولې جوړېږي دا ورته ما ویلم دي چې خودکشي ولې دغه کېږي خو د دې وجه کېږي چې ما سره ظلم وشي نو زما له ساتنې زما دغه نشي زه به خامخا خودکش کوم جي زه به خامخا دهشتګرد جوړېږم کتونکو تاسو دې خبرې واورېدې فیصله به تاسو به فیصله کوئ او دغه ډي پي او صاحب کوم چې وختي مونږ داسې به وتویو چې مونږ یې دوکه کړو هغه ډي پي او صاحب به دا فیصله کوي او آیا که هغه دروغ ویلي نو تپوس کولو والا شته الله تعالی شته که نه تپوس کولو والا د دې غریبانانو بلکې زمونږ دا ملک جوړ شوی داسې دی زمونږ دا ملک چې دی نو دا جوړ شوی د دې خانانو د دې غټو خلکو دپاره دی د غریبانانو دپاره نه دی غریبانانو په دې کې راځي هغه به مړه کېږي هغې دپاره بېل قانون دی او د خانانو دپاره بېل قانون دی خانانو دپاره دغه سیکورټي دی او غریبانانو هم دغه شانتې لړزېږي به او دغه شانتې ګلونه به ترې پاتې کېږي او دا ګلونه چې دي نو بس څه به ووایو وزیرستان کې هم دغه لوبې روانې دي دلته هم روانې دي وزیرستان کې خلک راووتل نو هغې کې څه خبره کېږي شیره زیاتې کړي دلته دغه شانتې دا زیاتې دا وزیرستان دی زموږ د چارسدې دپاره چې کوم ځای کې مې خادبات بریالي اوسئ د لوی الله په امان موږ نه عمران خان نه انصاف غواړو زما پلار یې ووژه ترونه یې مړه ووژله او اوس پولیس راوتي د بنګلې نه هېر چاپېر ودرولي دي چې د بنګلې حفاظت کوي